په 22 جمادی الثانی په دې باندې د اسلام یو عظیم لیډر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د ده نوم عبدالکعبه د پلار نوم ابو قحافه د مور نوم سلمه، دا هغه صحابي دی چې د ټولو کې اول په سړو کې اسلام وروړی دی. دته حضور پاک صدیق یو لقب ورکړی دی او دومره لوی جرنیل د اسلام په حضور پاک د خپل جان مال بچی هر څه په حضور پاک باندې قربان کړي دي. او د حضور پاک یو لوی عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په هر یو جنگ کې حضور پاک سره شامل، په سفر کې شامل، په حضر کې شامل، په هر وخت کې به د حضور پاک سره ډیر به انتها عاشق یو ځل جبرائیل امین راځي نو حضور پاک ته وی دا د ابو قحافه زوی دی، ورته وی تیم پیژنې، وی اسمان کې تاسو نه زیات مونږ ابوبکر صدیق صاحب پیژنو، وی الته د ده نوم حلیم دی، په اسمان کې وی دته حلیم ویلې کېږي، بردبار دته ویلې کېږي حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته. د حضور پاک ډېر زیات عاشق او عمر هم دومره و چې څومره د پیغمبر عمر علما لیکي وی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د حضور پاک نسبت اتحادی و مطلب یو نسبت چې څو حضور پاک او هغه عمر صاحب ځکه وی چې کله مدینه منورې ته دواړه په سفر باندې لاړه چې کله هجرت کولو نو وی خلکو هغه د حضور پاک هولیه کتلې وا چال چلن یې اورېدلی چې وی کته ابوبکر صدیق صاحب را روان دی او حضور پاک را روان دی، هغې ته پته نه لګېده چې دی کې کم یو دی. اتحادی نسبت داسې و حضور پاک وی چې څه الله ماله را کړي دي، وی هغه زما سینې د ابوبکر سینې ته منتقل کړي دي. داسې یو عجیبه مینه به ورسره حضور پاک ساتله خو په حضور پاک کې ځان هم ډېر قربان کړو. د هجرت واقعه چې کله راغه نو حضور پاک سره دی لاړو غار سور ته، نو ابوبکر صدیق صاحب خو پرېږده د ټوله کورنۍ د حضور پاک په خدمت کې ولګېده. ښځې ته وایي روټۍ به تیارې، چې کم غلام و هغه ته وایي وی ګډې بیزې په دې وخت کې دلته راله وی پی به لشي او مونږ له به راکې. زوی ته وایي وی د مشرکینو خبرې راته را رسوه. اسما بنت ابوبکر صدیق صاحب خپلې لور ته وایي اسما ته وی ته به ماله روټۍ راوړې. یو کله چې دی لاړه یو ځل د اسما رضی الله تعالی عنها راتله نو په لاره باندې ابو جهل ونیوه، نو چې کله بره لاړه نو وی کته د دې سر زخمی و. حضور پاک ورنه تپوس کوي وی بچی اسما وی دا ولې؟ وی په لاره باندې راتلم ابو جهل ونیوم. وی راته وی پلار دې څه شو؟ وی چې چلته د پلار یې هلته به حضور پاک وي او وی ابوبکر صدیق صاحب سره به حضور پاک یا چرته دی؟ وی پته ده راته خو نه ویم درته. وی زی ونیوم مالې سپېړه راکه خوله مې وینې شوه، وی چې لاندې پرېوتم وی لاندې کڼ او سر مې ورسره وینې شو. حضور پاک ډېر هغه ته وجړل. نو دومره قربانیانې ورکړي دي. بیا چې کله حضور پاک بره غار سور ته لاړه حضور پاک آرام کو نو د ابوبکر صدیق صاحب په غېږ کې سر ایښی دی. نو یو سوري ته یې داسې خپه اړمه کړې وه په دې کې څه زهریله شیز راځي ابوبکر صدیق صاحب باندې ټک لګوي. هغه وایي که چېرته اوس خپه خوځې نو په دې وخت کې حضور پاک د خوبه راپاسي نو ډېر زیات درد او تکلیف پرې راغه، د سترګو نه اوښکې لاړې، اوښکې چې لاړې د حضور پاک په چهره مبارکه باندې راغې. یو شاعر ډېر ښایسته شعر وایي آنسو گرائے روئے رسالت مآب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. دی وی چې اوښکه خو پرېوته نو په ګل باندې پرېوته او په ګل باندې خپل ځان قربانو، نو هغه ګل د حضور پاک چهره مبارکه ده. حضور پاک ورته ابوبکر وی د دواړو جهانو سردار دی په غېږ کې سر ایښی دی بیا هم جاړې، څه خبره ده ولې جاړې؟ ورته یا رسول الله وی ما وی ستاسو آرام به خراب شي، وی څه زهریله شیز راله ټک راکو دلته. نو حضور پاک لعاب مبارک راواغسته چې په هغه زخم یې ورته لګول درد هم ختمیږي او زخم هم ختمیږي. دا ډېر لوی عاشق د اسلام لوی جرنیل او د ابوبکر صدیق صاحب په دور کې د عراق د شام لوی لوی علاقې فتح شوې. نو دا هغه یو موږ د اسلام د تاریخ نه یو خبر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیږي نو 22 جمادی الثانی 14 هجری کې 3 کالو کې وفات کیږي. نو اگر نن 19 دی ته غالبا چې په 9 په ورځ باندې 22 تاریخ راځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين.
الہ العالمین ایمان هم نصیب کړي. یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځې. یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو وساتې. الہ العالمین د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منور کړي. یا الله د چا څه شرعي حاجات دي دستغیب نه ورله پوره کړي. الہ العالمین موږ ټول د هر قسم نحوستونو آفتونو نه وساتې. دا یو شیخ صاحب چا شهید کړی دی عبدالمجید رحمتی صاحب، الہ العالمین په قبر ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي. یا الله قبر باندې کروڑها رحمتونه را نازل کړي. یا الله کم ظالمانو شهید کړی دی یا الله د عبرت نښې وګرځې. کم خلک پکې ملوث یا الله ته هلاک کړي. الہ العالمین زموږ د شیوخو زموږ د علماء کرامو حفاظت نصیب کړي. یا الله څومره بیماران دي په دې حاضره ډله کې دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. الہ العالمین موږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي، د هغه ځای ادب او احترام نصیب کړي. الہ العالمین چا د دعاګانو دپاره ویلي دي څه حاجات دي یا الله ته ورته پوره وګرځې. څومره بیماران دي ته ورته صحتونه ورکړي. یا الله موږ ټولو نه راضي شي، الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نه شي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.